بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا الماء رب خالي نمنګه په تیر سبق کې دا خبره کړې و چې د وجه شبه مقصد د تشبیه مقصد چې انداسي شعر نو د تشبیه مقصد کله عائد کیږي مشبه ده او کله عائد کیږي مشبه به ده د تشبیه هغه مقصد چې کله عائد کیږي غرض چې کله عائد کیږي مشبه ده دغه و حالات دي چې یا د مشبه د لري لپاره راځي چې د مشبه امکان د هغه څخه په ذریعہ سره بیانې یا د مشبه حالت بیانې په دې سره امکان بیانول لپاره لکه چې دا مشبه به دا مشبه د ممکن ده لکه څنګه چې مشبه به ممکن ده لکه فإن تفق الانام وانت في برن سبق ویل یا د مشبه حالت بیانې مشبه به حالت خو دغه ته معلوم دي مخاطب ته خو د مشبه حالت ورته نه دي معلومه د حالت د بیان د لپاره جنده راځي او دریم نمبر د غیر مقدار د بیانول لپاره د مقدار د بیانول لپاره چې دای په دې سره مقدار د معلومیږي او بیا سلورم نمبر موږ دا ویلو چې د مشبه د مضبوطوال لپاره به مینس کې به دا خبره کړې و چې لکه عام دور باندې خدا دا چې لکه د مشبه دا وجه شبه په مشبه به کې په طریقې د اتمیت سره هم موجود وي او دا وجه شبه کې د مشبه به چې مشهور وي او دا خبره د سلورانو لپاره نه ده بلکې دا صرف د تقریر الحال لپاره ده چې دا او په اولنی او په دویم کې صرف اتمیت چې دا هم پوره ده اشریت چې نه دا پوره ده پکې او په دریم کې صرف دا مقدار ده اوس وایي چې لو سرور ذکر کړو پرون نو درې نن سبق ذکر کړي چې یا دا مشبه د دې لپاره راځي د مشبه یا د تشبیه د دې لپاره راځي چې د سامع په ذهن کې د سامع په نظر کې دا مشبه مزین کول مقصود وي مزین کول مقصود وي یا دا مشبه د سامع په ذهن کې دا قبیح کول د مقصود وي چې دا مشبه د په ذهن کې دا بد ښکار شي نو پنځم نمبر تزیین دی او شپږم نمبر تقبیح او اوم نمبر چې کله مشبه یو ناشنا غونته کې سیز وي کله مشبه سوي ناشنا سیز وي نو په دغه ټیم کې هم دا تشبیه دا ورکول کېږي وګورئ دا مثال نو وای او تزیینه اذا مرفوع ده عطفا على بيان امكانه دا عطف ته په بیان امکانه باندې اي تزيين المشبه في عين السامع یعنی مزین کول د مشبه په عین د سامع کې کما فی تشبیه وجه اسود لکه تشبیه ور کول د اغا تور مخ بمقلة الزبی دا سوی دا اوسی درې دغه سره د هیرن درې سترګو سره لکه دا شاعر د خپل محبوبه د خپل کم بچا باندې چې د مهنده نو دا غي صفت بیانې ولکه دغه داره چې د دې چې بچا باندې مهنده نو تور ده او بس د پزله به لره نو صفت خو کول غواړي نو دوی سودا او واضحه الجميل کمقلت الزبيل العزيز و چې زمانہ محبوبه دا خطوره ده خو د سي غنم رنگي توره ده او د سي غړون تندې ده کولاو تندې ده او د سترګې دای د سي دي لکه د سوی په شان دي یعنی رنگي د سوی د سترګو په شان دي نو وس کله چې وای دا سوی چې دا مړ شي کنه دا هیرن دا مکله مړ شي نو د دې د سترګې تک کی توري پاتې شي او اسبینواله تک سپین پاتې شي او تورواله تک تور پاتې شي نو زماده محبوبه خو توره ده ولګر اسکرو په شان دي توره کو نه ده یا نه دي خلکو کې تر کړه کېږي بلکې د هیرن د سترګو د تورواله په شان دي توره ده نو د هیرن د سترګې اگر چې توري دي خو سره د تورواله نه خپل ښکاری لکه شان دي زماده محبوبه ده نو لکه پوه شو مې معنی کما فی تشبیه وجه اسود لکه تشبیه ور کول د تور مخ بمقلة الزبی دا هیرن د تور د سترګې سره تور سترګې سره او تشبیهه یا دا مشبه د مخاطب په ذهن کې داغه نفرت پیدا کول د پاره تشبیه ور کول کېږي تشبیه څه ته وای تقبیح ته وای تشبیه تقبیح ته وای
کما فی تشبیه وجه مجدور بسلعه جامده قد نقرتها الدیکا لکه انسان له پستر پرې مخ باندې ننکای راکتی ننکای دانی نه دانی ځوانه کی چیز کنه نو هغه دسی چې لکه دسی دا مخ ټول لکه داغه د وجه نه دانه دانه شوی نو دا دسی لکه لوی بول پراتی وشان پراتی او پای کې د چرګانو ټونګي والی مصدق خپل ځین ترا ولې نو څنګه چې دا کوي دا کوي زموږ محبوب دا مخ ته او کما فی تشبیه وجه مجدور لکه تشبیه ورکول دا هغه مخ مجدور چې بای معنی چې چک راغلی دغه دانی پر راغلی چې چک زده چهره بسلحه جامده په وچو غشیانو سره قد نقرات حدیقتو چې ټونګي والی پاغي باندې بانګیانو چرګانو دیکا جمع دیکین د بانګي جمله څنګه پوه شو دې معنی نو ګوره دله کې دا تشبیه ورکړل چې زماده دشمن دی داغه د مخ ته نه دا دقه د مخ د دانی د دقه سودا بشاند دي نو هغه د دې مخاطب په ذهن کې داغه سپکواله د مقصود ده دا قباحت مقصود ده دا هغه پوه شو دې معنی ها یاد به شي درې اوم نمبر او استطرافه یا دا کنه چې دا مشبہ د یو ناشنا سیس غني یعنی کم سیس تشبیه ورکې نه دی ناشنا سیس غني او استطراف اعد المشبہ طریقا حدیثا بدیعا چې ګرځي دا مشبہ ګرځول طریفا معنا یعنی چې هغه نوی ناشناوی حدیثا بدیعا ټول یو شی نوی ناشنای كما في تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب لابرازه سکاره پیژنې سکاره اوس بتاو بری اختر کې با سکاره به وسرکړي وغه به په غوړلې وا صرف سکاره ځین تراولې سکاره چې کله پاغه باندې سکروټه لګ لګ به بلیږي سکاره یې کنه عام سکاره خو نور سکاره تک تور دي او په دې باندې الګ ځای کې چې نه دا په سکروټه سره شوی دا نو اوس د دې سکرو چې پاغه باندې دغه بلیږي دا سو سکروټي بلیږي د دې تشبیه ور کړی دا د سسري تشبیه ور کړی دا د داسې سسري تشبیه ور کړل لکه ته سمندر دی او سمندرو مام سمندر نو د مشکو سمندر دی او پای کې چپی چیننده پکې دغه والے کېږي د سرو درو د وبو چپی پکې والے کېږي نو د مشکو سمندر چرته تاسو لګه دی بھائی او دسه د مشکو سمندر چې پاغي کې لکه د سرو درو وب پکې چپی وي او ناشنا سیس دی کنه نو دقه شان دي چې کله پرې سکاره او پاسکرو کې سکروټه چلنده بلیږي نو د دقه حالت تشبیه لري سر کړي نو ګورل لګي دا مشببی دا مشبب په ډیر ناشنا شي چلنده کړل شي کما فی تشبیه فهم لکه تشبیه ورکول د سکارو فهم سکرو دوی فيه جمر موقد چې بدی کې اغاز کروټه وی بلکړی شوی ببحر تشبیه ورکول د داسې دریاب سره من المسک چې هغه رسوي د مشکوي موجه او ذهب او داغه هغه دغه چری دا چپی دا رسوي د سروزنو لابرازه ويدلګه وي انما استطرف المشبه ويدلګه دا مشبہ ناشنا کړل شي په هدا تشبیه لابراز المشبه دا د وجري چې دا مشبہ ظاهري فی صورت الممتنع په صورت د ممتنع کې عادتا وان کان ممکنا عقلا اگر چې لکه د عقل په اعتبار سره چې د مشکو یو سمندري او د عقل په اعتبار سره ممکن ده او د عادت په اعتبار سره دا چې دا ممتنع ده ولا يخفى او خفينا ان الممتنع عاده مستطرف غريب چې ممتنع والد د عادت دا یو ناشنا سیس ده پوه شئ الګه پوه شئ به معنی وسوي ولل استطراف وجه اخر یو د استطراف یو بل قسم ده یو خدای راکنه چې لکه هغه بالکل لکه ممتنع وي او یو دا چې لکه هغه سیس ممتنع نه وي خو په ذهن کې دا غیر راتلل چې دا ممتنع وي په دغه ټیم کې د دې په ذهن کې راتلل چې دا ممتنع وي تاسو یو ګل دی کنه ګل بنفشه هغه ته وي بنفشه ګل نن زما په دې موبایل باندې ریکارډینګ کوم چې تاسو سماده هغه تصویر کوله وي تاسو دا غیر رنگ لیدل د ګل بنفشه څنګه دی ها څنګه رنگ دی د څه رنگ یې تقریبا د څه رنگ دی هو دا ریکارډینګ ختم کوم تاسو به زوخم نو دا د څه غونډه کې رنگي کنه
کله چې ماچس خلک تلې وي کنه ماچسو نو ماچس چې کله ته بل کې نو په دې ټیم کې لاول دا اور چې دا اودي غونډه کی بیا ورسره سور شي هلل نه نو دا ماچس چې کله موږ او په لاولني سات کې نو په دغه ټیم کې چې کم رنگ دی دغه د ګولي بنفشه رنگ دی نو دلته کې دی ګولي بنفشه تشبیه ور کوي چې ګولي بنفشه چې کله په دې بوټو کې ولاړی په دې باغ کې نو دې په خپل ټولو دا په ټول باغ کې په ټولو ګلونو باندې دا ګولي بنفشه فخر کوي او دا د ښکاری لکه کله چې د لاولنې ور دا دغه سره د سلفر سره غندک سره میلاو شي وې دغه شان د ښکاری نو وسو دا اور خو هر سړی بلې او ماچس د ورځې شل کسان چې دا ماچس بلې لیکن د دغه ماچس چې کله ته وې په دغه ټایم کې د ګولي بنفشه د رنگ راتل ستاره زین ته دا نشنا دي لکه دا ضروري چې ستاسو زین ته خامخا دا خبره راشي واښو مې معنی ها عام د ممکن لږ پر مخې کو ګوره دا ممتنع لکه چې ته چې په د مشکو سمندر دی او پای کې د سرو زرو چپی والے کېږي نو دا ممتنع اول دا ماچس بلول دا خو لکه ممکن دي کنه خو په ذهن کې دغه صورت راتلل چې دا ممتنع دي چې ته ماچس بلکې استا په ذهن کې دغه راشي چې لکه دا خو د ګولي بنفشه په شان دي رنگ دی واو ګولي بنفشه چې کله تازه او په فخر کوي په ټولو ګلونو باندې په باغ کې لکه پوه شوي आवाज نه راځي نو ولل استطراف وجه اخر او د استطراف معنی ناشنا کار کېدل دی یو بل وجه ده غیر الابراز چې علاوه د ابراز نه کار کېدل په صورت الممتنع عادتا هو ان يكون المشبه به ادا چې د مشبه به نادر الحضور في الذهن په ذهن کې د دې حاضرېدل ناشناوي اما مطلقا یا مطلق لکه مکه چې تیر شو په تشبیه فهم په تشبیه ور کول اسکرو کې فيه جمر موقد چې بری کې دغه وی اسکروټ وی بلیدون کې واما عنده ذهن المشبه او په وخت د حاضرېدو د مشبه کې چې مشبه ته وي او ذهن د مشبه به راشي مشبه یا مشبه به ویني ذهن د مشبه راشي کما فی قوله شعر لا ولا شعر چې دا یوازې وای په دې کې یعنی سر وای ولا زورديه تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت كأنها فوق قامات ضعفن بها اوائل النار في اطراف كبريت ولدو ولا زورديه تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت كأنها فوق قامات ضعفن بها اوائل النار في اطراف كبريت ولا زورديه چې نه کنه لا زورديه دا څه ته وایي یعنی البنفسج ولې بنفشه ته وایي څه ته وایي ولې بنفشه ته تزهو قال الجوهري بسياز هي الرجل فهو مزهون اذا تكبر وفيه لغه اخرى حكاها ابن دريد زها زهون وهذا تزهو چې نه بدی کې دوه لغت دي یو تزهو چې نه دا د زهيه الرجل نه ماخوذ ده نو چې د زهيه نه ماخوذ شي نو بیا به دې معنی تکبر چې او ګولي بنفشه چې کله تکبر وکي ګولي بنفشه چې کله فخر کوي پوه شئ او کچرتی دا تزهو د زهایزونه شینو بیا معنی تر تازگی نو معنی بیا دا شي چې دا ګولي بنفشه کله چې ښکار شي روخانه شي تازه شي ها نو دلته کې د اولنې معنی چې دا اغستل شي دا بزرقتها په خپل تر تازگی سره یعنی ګولي بنفشه چې کله په خپل هغه تر تازگی باندې فخر کوي د خپل تازگی د وجنه بین الریاض فمنز د باغ کې ریاض دروازه تنجمه باغ ته وي علی حمر اليواقیت پسرو ګلونو باندې یواقیت د یاقوت جمع حمر اليواقیت مطلب دا ګل لاله سره ګلونه چې دی پرې یعنی الازهار یعنی ګلونه او شقائق الحمر او غسر سره ګلونه یعنی وسوګره ماته وای دا ګل بنفشه کله چې دا تکبر کوي د خپل غټو بزرعي سره د باغونو په منځ کې په سبا تکبر کوي پر نور ګلونو پښتو سرو ګلونو باندې وای دا څنګه ښکاری کأنها فوق قامات ضعفن بها گویا کې چې دا په خپل تنې سره په کمزوري تنې سره دا کمزوري شوی دي
مطلب دا کنه چې دې هغه ډنډر کمزور دی او دا ګل چې دا خپل غټ ته کولاو دی خور دی وای دا څنګه کاری اوائل النار فی اطراف کبریتی وای دا اولنې اور دی په اطراف دا غندک کبریت چې کنه دا ته لګي غندک تاسو پیژنئ ها په انګلیش کې ورته سلفر وای په اردو کې ورته غندک وای په عربی کې ورته قطران وای او په پښتو کې ورته ګوګړ وای دا شی چې دا استعمالېږي په تاسو په سکولونو کې کتا سکول کړئ او تاسو ته د کیمستري لیبارټري ته تللی نو بای کې دا ګوګړ چې نن په زیړ رنگ باندې موجودي او هغه او دا په کیمستري په لیبارټري کې د ډیره بار د کیږي چې کله د اور بلولو ضرورتي او کله په دې کې لکه هغه تجربه کوي یو شی د بل شي سره ملاوي نه لاندې ورته اور بلې نو دا اور ورته د سلفر په ذریعہ سره جندا بلې د قیامت پر ورځ کې قیامت پر ورځ باندې الله تعالی فرمایي د جهنميانو په صفت کې چې سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار د دې کمیسونه پر توګونه دا به د قطران نه وي یعنی د ګوګړو نه الله پاک روح کړی د لپاره چې د اور زر واخلي او خاصه زمانه کې به داخل کو استعمال اول درې دغه لپاره دغه اور لپاره اوس چې هم کله پرې راي کې دا ماچسو د لپاسه د مثال وانت کې نه دغه دین دا جوړیږي د ګوګړو نه الګه پوښوي نو دون قص خطر د درونه غو ماچس راوالي او کله ماچس راوالي ته نو په اوله کې چې دا کوم اور کوي نو د دې د غرنګ ته د ګولي بنفش په شان دي د دې د رنګ د څه په شان دي فإن سورة اتصال النار وإذ دا صورت دا متصل کېدو د اور به اطراف الکبریت په اطراف د ګوګړو سره لا يندر حضور فی الذهن واذا ناشنا نه حاضر دل لري په ذهن کې ندرت بحر من المسك موج حذاب لك څنګه چې ناشنا ده د مشکو دریاب چې پای کې د سرو زرو د چپی وي لكن يندر حضورها لیکن نادر دی حاضر دل لري عند حضور سوره البنفسج په وخت حاضر دو د سوره د بنفسج کې د بنفشه کې فيستطرف به شهاد بمشاهده عراق پس دا ناشنا په مشاهدي د یو ځای کېدلو د دې دوه صورتونو متباعدینو کې الګه پوښوي نو ګوره د استطراف دوه صورتونه شول یو دا چې هغه ممتنع وي عادتا لکه د مشکو ته د مشکو دریاب دی او د مشکو د دریاب کې د چپی وهاله کېږي د سرو درو نو دل کې چې تعالی د سکرو تشبیه د هغه سکاره چې پای کې اور بلیږي د دې تشبیه ته حدیث راوړل نو دا تشبیه د ممتنع د عادتا ځکه دا د سرو درو دریاب دغه د مشکو دریاب او پای کې سره او یو داري چې لکه دا شی په خپل باندې ناشنا ممتنع نه وي خو لکه د دې مشبابي په وخت کې دا مشباب ذهن تراتل دا ناشنای لکه اور بلیدل چې نه خو لکه هر څوک کوي خو چې کله ته اور بل کې او د لاولنی د اور د بلیدو په وخت کې ذهن د ګوري بنفشه راشي نو دا صورت چې دا ناشنا ده دې خبره باندې پوه شوي ها لکه یاد بشیره ده نو نن سبق کې منګه درې دغه وې چې لکه د تشبیه مقاصد چې کوم کنه هو مقاصد ټولو پنځم بګی دا چې تزیین چې لکه مشبہ د سامع په ذهن کې د مشبہ خسته کول د مقصود وي یا د په ذهن کې د سامع په ذهن کې د مشبہ د کول دغه تقباحت مقصود وي او یا دغه ناشناواله مقصودی ناشناوالی د دې بیا دوه دغه دي چې هغه اساس بالکل ناشنا وي دا عقلا ممکن وي لیکن عادتا ممتنع وي او یا دا چې ممتنع نه وي ممکن وی لیکن په ذهن کې دغه دوه صورتونه راتلل په یو وخت کې د تیندا ممتنع او دغه ناشنا وي پوه شو دې باندې یاد بشیره ده ها